اعتراف آدم دا بکو. اعتراف آدم مطلب دا چې د آدم د بنی آدم حق په منو. تا دا غنه غنټې واغشتې، هغه غنټې چې هغه خپل بچی سره تیرولې تا ته هغه واغشت، تا ته واغشتې، قاتل ته واغشتې. هغه مور یې پته مه وه چې مور به وي چې اوس به بچی راشي دوی براله راوړي، پته ورته نه لګي چې لاره کې په پردی کاته کې تللی دی، یا پته ورته نه لګي چې دشمني او په هغې کې تللی دی. د مور سره چې کوم لمحات تیرول تا ته هغه وخت واغشته، زوی سره چې کوم لمحات تیرول تا ته هغه وخت واغشته. هغه به څه پلانینګ کړي، څه وخت به چېرته هغه لګاو، تا د هغه نه د ژوند لحظې واغشتې. او د ژوند خالق څوک و؟ زموږ الله ته خبره وځي. دا د ژوند خالق هغه نو الله سبحانه وتعالی ژوند نه مله ما ورکړو، تا ته غنټې واغشتې، تا ته 2-3 کاله واغشتل. ما څخه راځي ګور به. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. زموږ عزتمندو، الله سبحانه و تعالی انسانانو له یو ډېر غیر معمولی څیز ورکړی دی، او هغه څیز نوم دی اختیار او اراده. الله سبحانه و تعالی په دې کائنات کې چې څومره مخلوق دي په دې کې یو فرق یې ښودی دی. انسان لا او پیری لا دې له اراده او اختیار ورکړی دی. دا اراده او اختیار ملایکو ته نه دی حاصل. 3 غټ مخلوق دي، باید چې دا خبر ستاسو په ذهن کې وي. مکلف ملائک دي، جنات دي او انسان دي. په دې 3 وانو کې بیا جنات او انسان ته د اراده او اختیار قوت حاصل لې. ملائکو سره دا قوت نشته، دا وی خپل مرضی نه بلکې په هغه حکم باندې عمل کوي. نو د اختیار ته کو تاسو ګورئ، الله سبحانه و تعالی چې انسان ته اختیار ورکړي دا په خپل ذات کې ډېر کمالي چیز دی. ته چاته اختیار ورکړي، د دکان اختیار ورکړي، د ټوپک اختیار ورکړي، د جماعت اختیار ورکړي، د ملک اختیار ورکړي. دا اختیار په خپل ذات کې ډېر ښه چیز دی. خو بیا مخکې الله سبحانه و تعالی فرمایي فالهمها فجورها وتقواها. دې نفس لا الله سبحانه و تعالی دې انسان له مونږه دا شعور ورکړی، د خیر او د شر دا شعور. استاد جی د الله پاک به بداوي د پرې سرشت کې هغه غلې شوی دی. دې په دې پوهې چې نیکي څه شي دا او بدی څه شي دا د پرې سرشت کې دا موجود را. یاد درې پیغمبران په مختصر الفاظو کې انبیاء علیهم السلام او آسماني کتابونه دې لپاره راغلي دي چې دا انسان په دې پوهې کې چې د ارادي استعمال دې ټیکو کا، دا اراده استعمال کا، خپل خالق پیژنه، دا اراده استعمال کا د الله چې کوم حق ته پوره کا، دا اراده استعمال کا د ګوانډي حق پوره کا. بیا محققین علما دا وایي نګوره چې د اراده دې کې د خیر او د شر شعور شته. زه کو څه غواړم شر بدله خور ما کې دا پوتنشل شته، دا صلاحیت مل الله پاک راکړی دی او دا اختیار راکړی دی ستا خوښه ده چې شر خورې او کو خیر خورې. دا جبر الله راکړی ده زما خوښه ده، اوس دا اختیار مال راکړی دی. دا راته ویلي دي کو خود استعمال کړو نو دې باندې به زه خوشحاله شم او ستا به مخې او دا کائنات به مخوي، دا دنیا به مخ تېره شي او را روان ژوند به مخوي. دا اوس په ما پورې ده، په دې کې څه زبردستي نشته. مال اختیار راکړی دی. دا رنګ زما لاسونه زما ټول بدن، نو دا اراده ډېر کمالي چیز دی. زه کو غواړم شر به په وجود کې راشي، په دې ټولنه کې به شر په وجود کې راولم، او که زه غواړم نو خیر هم کولی شم، خیر هم په وجود کې راځي. زه به ښېګړه کوم، زما د لاس نه زما د ژبې نه زه به چا دا نقصان نه ورکوم، نو خیر په خپل اټومیټیکلی خورېږي. دا اختیار دا الله سبحانه وتعالی انسان له ورکړی، او پیغمبران دې له راغلي چې د اختیار تربیت وکړي شي، سکولینګ وکړي شي، چې لاړ شي زما بندیانو ته ده ووایي چې دا اراده او اختیار مې چې ورته ورکړی ډېر ښه څیز دی، خو د دې استعمال دی د مخلوق په حق کې وکړي، غلط استعمال نه کړي چې د چا ژوند لنډ ټنګ کې ته داسې به نه کړي چې دنیا ته دا دین د دې دپاره راغلی دی چې یو انسان بل انسان ته مسله نه جوړېږي، چې یو انسان بل انسان ته مسله نه جوړېږي. دا دین راغلی دی لپاره چې ستا تربیت وکړي چې زما ګاونډی دی نو ما دین ومنه چې ګاونډي ته به اوس نه تنګ چې زه ورته پرابلم نه جوړېږم، زه ورته مسله نه جوړوم. په ګاونډ کې په جومات کې بار وګورې قام ته زه ورپسې داسې چې دین راغلی دی لپاره دی چې یو انسان بل انسان ته مسله نه جوړي، پرابلم نه جوړي. او دا نبی علیہ السلام ویلي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. د مسلمان بای ډیفینیشن یو هغه مسلمان دی چې موږ ته ښکاري
چې غلا کوي، چې هغه بم خلاصوي، چې هغه نه خلک اور کې ولاړ دي، خلک ته تنګ دي، مخلوق ته تنګ دي، چرنګ پرنګ ته تنګ دي، دا کائنات په بل واړو. او بل طرف ته نبی علیہ السلام چې کوم مسلمان ډیفینیشن کړی بای ډیفینیشن هغه دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اول والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. او مؤمن بیا کوم یو دی؟ دا غسل مسلمان شو. بیا مؤمن بیا یو بل کوالټی ده. مؤمن هغه شو چې داغه د لاس نه، داغه د جبه نه، داغه د کردار نه نور خلکو مالونه او وینه محفوظي. دن تاسو وګورئ، تاسو چې کله په لار باندې سفر کوئ تاسو محفوظ نه یې. ذوالفقار استاد روان دي سکول ته، څوک ورته الله سني چې لکه ما ځان سره سور کړ دی نه سوري، ته پته لګي چې دا خو داسې معاشره ده چې اوس پر رانه پیسې واخلي، اوس پر رانه موبایل واخلي، داسې ده داسې نه. تاسو د عدم اعتماد ښکاري. اول زه بیا لږ ناوخته شي هلکه لور مې بار تللی ده، چته لاړه ده، زوی مې بار تللی دی، پلار پریشاني، مور پریشاني. د عدم اعتماد خو د مسلمانانو په معاشره کې اوسېږو. تاسو لږ سوچ وکړئ، دې خبرې ته تاسو سوچ وکړئ چې د انسان هغه اراده هغه سرکشي اختیاره کړې ده، خپل خالق یې پرېښودی. چې خپل خالق یې پرېښود نو هغه احساس هم پاتې شو، هغه ته مخلوق بالکل ارزښت ښکاري نه. ډز به وباسي د انسان نه او داسې به وباسي چې هېڅ به ورته نه ښکاري. دا به د چا زوی وي، دا به د چا مور وي، دا به د چا پلار وي، دا به د چا تره وي، هغه مونږ بالکل خورېږي، هېڅ سوچ نه کوو. دې ته ویلی شي سرکشي. د ابلیس رویه ده چې هغه د الله پاک حکم ته هغه سرنډر شوی نو. په دې باندې به مونږ تفصیلي خبرې کوو. نو دا دښمنۍ چې زمونږ په وطن کې دي که نه، زمونږ په دې ټولنه کې دي، دا یاد لرئ. دا ګورې معمولي مسله نه ده، دا ډېره غټه مسله ده، خو مونږ سره مخته شوي. ګورې هلکه څه چلو شو، پلان کې ځای کې 3 ویشتل، هلکه هغه ځای کې 3 ویشتل، هغه ځای کې موټر ودرېده، دښمندار راغی او خلک یې ویشتل. او خلک یې صرف هغوی ته مسله نه جوړېږي. ګوره دین راغلی دی دپاره دی چې یو انسان بل انسان ته پرابلم نه جوړېږي. زه هغوی ته هم پرابلم جوړ شم، ما وویشتلو، او چې په لاره کم روان دي هغوی له مې هم تکلیف ورکړه. زه چې جنج کوم ځان له هم تکلیف ورکوم، ځان له هم دا زه څه کوم؟ دا انساني رویې دي، دا انساني رویې نه دي. داسې خو ځناور هم نه چې هغوی کله یو سیل کوي. تاسو ګورئ د کارغان څومره ښکلې سیل کوي، تاسو ګورئ د کونترې څومره ښکلې سیل کوي. یو نظم دی پکې، یو ښکلا ده پکې چې داسې سانټې یو داسې په یو ترتیب سره په 6 لاینو کې په 4 لاینو کې رواني مونږ ته خوند راکوي. دا ګورئ هغه ځای نه د مړزانو یا داسې د نورو ځناورو سیل را رواني، ایون چې دا ریوړ رواني دا په ترتیب سره رواني. او انسانان چې کله په ځمکه سفر کوي نو امان کې به ته اوسې، سیټ ته به پاتې کېږي، خاص طور باندې د خالي په ورځ اخواکې کې به ته کېني، بس خیر دی نشته، نو سره خپل فکر شته نه د بل فکر کوي. نو دین راغلی دی لپاره دی چې یو انسان بل انسان ته پرابلم نه جوړېږي. مونږ جوړو، مونږ پرابلم جوړو، مونږ مذهب ایز ا ټول استعمالو، او چې څومره رانه کېږي چې په اور کې رانه ولاړې او چې زم چې نور دې زه خراب کړم، زما کوشش دا وي، هڅه دا وي. دا بدبختي ده، دا اسلام نه دی. دا مونږ دې سره ایډجسټ شي، زه دا غواړم دا چې سره ایډجسټ نشي او سوال وکړي، دا دې سره مې ایډجسټ کېږي. دغه دښمنۍ له راځمه. اوس دا دښمني ګوره قرآن مجید ته به مونږ قرآني مزاج ځان له پیدا کړو. قرآن مجید دې باره کې څه ویلي؟ حقیقت و غرض باره کې څه ویلي؟ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې یو مزاج مونږ ته راکوي. خپل هم یو مزاج په بعضو خبرو باندې خوشحالېږي، وایي الله سبحانه وتعالی په دې کار باندې رضا یم، دا کار زما خوښ دی، او دا فلان کې کار دی، دا کفر دی، دا شرک دی، دا بد اخلاقي ده. الله سبحانه وتعالی دا زه نه خوښوم، خو اختیار مې درکړی دی، خپله خوښه ده، ما له به راځي، ما څخه به راځي، ما حساب کتاب به در سره کوم. نو دا انسان چې مونږ وجنو، دا دې باره کې قرآن مجید څه وایي؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا، چا چې یو نفس قتل، چې 2 سترګې لري، 2 خپې لري، 2 غوږونه لري، الله سبحانه وتعالی او دا کس نه فساد هم نه دی کړی، څه فساد نه دی کړی، بل څوک وجل هم نه دی، قصاص معامله هم نه ده، او هغه هم ته نه کوي، هغه ریاست کوي، احکامات سلطاني دي هغه به کوي. الله سبحانه وتعالی کو تا دا کار وکړو نو فکأنما قتل الناس جميعا. تاسو دې شدت ته وګورئ، تا آدم مړ کړ، تا بني آدم مړ کړ، هغه انسان تا مړ کړ، دا انسان د چو مثال دا پکې د چارې دا د جومات دی که نه، دا پکې کو زه پټوما، تاسو پې خفه کېږئ چې دا خو زمونږ پکې دی خراب کړ، زما موبایل دی خراب کړ، ځکه چې دا ستا دی، تاسو سره بلونګینګ دی، تاسو سره تعلق دی. دا انسان د چارې، دا د چارې، دا د الله دی. تاسو چې کور نه څوک کټ یو چې څومره پې پکارېږئ، څوک دله پلیټ مات کی ته پې څومره پکارېږي، هلکه زمونږ غوری خرابه کړله، زمونږ پیالې ماته کړله، ته په دې پکارېږي او انتقام والا رویې دي چې دې سره به زه ګورم. نو دا انسان د چارې، دا د الله دی، انتقام به درنه اخلي، دا رستا، دا صرف د هغه پلار نو چې ته وویشته، دا د چاو، دا د الله، دا انسان د چو، دا د الله. الله وایي دا ما پیدا کړی، ته څوک چې زما نه اخلي. لکه څنګه چې موږ دا زما موبایل، ته ماله موبایل ولې اخلي؟ دا موبایل زما دی، دا جومات زما دی، دا پکې زما دی، ته وایې کو نه وایې؟ نو دا دعوه پرېږده، دا تا چې کوم ووایه چې ته خبرې دا څوک دی؟ دا د الله،
انا لله و انا الیه راجعون. مونږ نه وای، مونږ د چو انا لله، مونږ خدای الله دا غزنه راغلی الله مونږ پیدا کړو، اخو هغه څخه بزو. نو مونږ دې په دې باندې سوچ وکړو. نو قاتل دا چې کوم جنگ کوي، دا شر کوي، دا بزدل انسان دی، دې مکالمه نشي کولی. دومره جبه سنډال الله پاک ورکړ، دومره جبه دی، او د انسان دومره جبه ده، دومره جبه سنډال ورکړ. مونږ سو بې زبانه دی. کلام وکا، خبرې وکا، اترې وکا، پروپاګانډې مه کوه، کښېنه خبرو ته کښېنه، کلام به کې. او قرآن مجید هم ګوره الله سبحانه وتعالی کلام را لېږلی دی که نه، کلام یې مونږ سره کړی دی. پیغمبران چې علیهم السلام چې راغلي دي کلام یې کړی دی، صحابه کرام کلام یې کړی دی. باید چې مونږ دې کلام وکړو که نه. جنگ شرط نه خبره څه نه جوړېږي. عمیر بن حبیب رضی الله تعالی عنه دی وایي چې ما نبی علیه السلام په خپل جوانی کې دی وموندو، نبی علیه السلام سره زما ملاقات وی شوی دی. دا خبره کوي ما خپل زوی ته نصیحت کړی، ډېر نصیحت ډېر ښکلی کړی. نصیحت ادا کړی چې ما خپل زوی ته وایي چې بچي د کمپو خلکو په محفل کې مه کښېنه، د کمپوه خلکو په محفل کې مه کښېنه، نادانو په جاهلو په خلکو په محفل کې. او بیا ورته دا ویلي دي چې د ښو خلکو په محفل کې کښېنه. او دا اخیری خبره ډېره ضروري ده، ستاسو توجه به غواړم. وی د جاهلو په نقصان باندې، په کم نقصان باندې تا ته اوس بده خبره وکړي، په هغې باندې راضي شه. ګینې د غټ نقصان ته بیا راضي شه. لکه فرض که معمولي دشمنۍ دی نه پیدا کېږي، لکه مطلب چې ته څاروی دې پټي ته ورغی یا زما زوی چې وو، دا معمولي خبره ده، بس په دې باندې ته راضي شه. که په دې نه راضي کېږي نو خبره ډېره لرې لاړه شي. تاسو لا غټې غټې دشمنۍ نه دي چې دا شل کاله وچلېدې، تاسو د وجه معلومه کړئ، د خندانه به تاسو مړه شئ چې دا څنګه چل. صرف جګړه په دې وي چې شوتلی ورېبه دا اوس څه دي لګه. جګړه په دې وي چې زما زوی ته برن برن کتلي وو، نو که په هغې دې راضي شوي وو عمیر بن حبیب رضی الله تعالی عنه، نو په دې غټ ته به بیا نه راضي کېږي. خو په هغې ته نه راضي کېږي، هغه وړې وړې خبرې ته راضي شه پې. خیر دی، اګنور کا، نظر انداز کا. که ته نه نظر انداز کې وړې وړې خبرې نوټس اخلي، بس بیا به خبره لرې لاړ شي، بیا په هغې باندې راضي شه، بیا به خامخا هغې ته کېږي. نو دا ضروري خبرې دي. بله خبرداره ضروري، مونږ چې یو کس قتل کړو، دا خبرې ما سره لږ په غور باندې اورې. دا وخت نه دی، وخت زه دلته تاسو دلته راغلی یم که نه، یا تاسو ما له راغلي یې داسې ده، یا زه تاسو ځای ته درشم یا تاسو زما ته ځای راشئ. دې خبرو ته لږ غور کوئ، زما دې خبرو ته چې غلط دي ما ته به اخره کې ووایي دا خبره دې غلطه ده. مونږ چې چا سره ملاقات کوو که نه، مونږ هغه له وخت ورکوو، وخت وله ورکوو. څه وله ورکوو؟ ما سره لږ ووایه، وخت وله ورکوو. دا وخت دومره قیمتي تحفه ده که نه، زما د ژوند حصه ده. دا وخت ما چې کله مقصود له ورکړ یا ده ما له وخت راکړ، دا داسې یو تحفه ده چې دی ما ته واپس نشي راکولی. دله چې ما کوم وخت ورکړ، دی ما ته هغه وخت واپس نشي راکولی. ما د خپل ژوند څه لمحات دله ورکړل، ما د خپل ژوند څه غنټې دله ورکړې، څه لحظې مې ورکړې، څو مازدیګر مې له ورکړل چې حضرت ما سره کلام وکړه. زه اوسګار وم، خو تاله مې وخت درکړ، زه تاله راغلی یم یا تاسو ما له راغلي یې. داسې ده، داسې په مېلمنو کې هم تاسو وګورئ. دا داسې یو تحفه ده، دا وخت، دا غنټې، دا لحظې، دا سکندونه، دا هفتې تاسې چاله ورکړې، دا ما کو تاله درکړې، ته ما ته واپس نشي راکولی. داسې قیمتي تحفه ده. کتاب مې درکړه، قلم مې درکړه، ته ما له واپس راکولی شي، خو دا وخت ما له واپس نشي راکولی. نو اوس وخت کې دی، مونږ چې کوم انسان قتل که، د ده نه مونږ وخت واغشته، دغه کس به، دغه انسان به د به څه لمحې خپل خاوند سره تېرولې، مثال په طور باندې هغه زنانه ده، یا مطلب ښځې سره بیا چې کوم وخت لمحات تېرول، تا هغه واغشتل. دې خبره تاسو غور وکړو، تا د هغه نه غنټې واغشتې، هغه غنټې چې هغه به خپل بچي سره تېرولې، تا تې واغشتې، قاتل تې واغشتې. هغه مور یې په تمه وه چې مور به یې وي چې اوس به بچی راشي دوی به راله راوړي، پته ورته نه لګي چې لاره کې په پردی کاته کې تللی دی، یا پته ورته نه لګي چې دښمني او په هغې کې تللی دی. د مور سره چې کوم لمحات تېرول، تا ته هغه وخت واغشته. زوی سره چې کوم لمحات تېرول، تا ته هغه وخت واغشته. هغه به څه پلانینګ کړي، څه وخت به چېرته هغه لګاو، تا د هغه نه د ژوند لحظې واغشتې. او د دې ژوند خالق څوک و؟ د دې ژوند خالق څوک؟ جواب راله راکړې. ځي بازو له مخکې الله ته خبره وځي، دا د ژوند خالق هغه. نو الله سبحانه وتعالی ژوند نه لما ورکړو، تا ته غنټې واغشتې، تا ته 2-3 کاله واغشتل. ما څخه راځي ګورو به. نبی علیہ السلام فرمای، گو چې د سند په لحاظ سره دا روایت لږ کمزور هم دی، خو خبره صحیح ده، متن بالکل درست دی. نبی علیہ السلام وایي چې د قیامت پر ورځ به دا مقتول نه دی، دا چې کوم وجلی شوی دی، دی به د قاتل د پیچکي پورې، د سر پورې انښتې وي، او انښتې به وي، او دا چې کوم وجلی شوی دی که نه، دا قاتل به ځان سره داسې راکاږي، دی خو الله سبحانه وتعالی طرف ته به یې راولي، او دی به وایي چې رب سل هذا، اے رب زما دنه تاسو کا لما قتلني، ولې ز قتل؟ سبق مونږ سره جواب شته.
ما ته داسې ښکاري چې پښتنو ولا جواب لټولی دی. الله له موږ څنګه جواب ورکو؟ دا بدبختي ده، دا بدمرغي ده. موږ سره هېڅ احساس نشته چې سل هذا دنه تپوس وکړه د زه قتل کړم، ما نه ښځه پاتې شوه، ما نه بچي پاتې شو، ما نه جومات پاتې شو، ما نه قام پاتې شو. دې جواب به څوک کوي؟ تا یو کس نه دی وجلې، تا ولا مور هم مړه کړله، ټول عمر مور دې ولا تباو برباده کړله، ښځه دې ولا تباو برباده کړله، بچي دې ولا تباو برباد کړل. دا د اسلام پیغام دی. اوس راځم اخیری خبرې له. زما خبرې بس ختم شوې چې کوم آیت معلوم شوی دې ته راشه. دې کې بدمرغي داره زمونږ خلک بل طرف ته لاړ شي، خو دې کې چې کوم پند او کوم نصیحت دی کو تاسو د دې مخکو خبرو باندې پوه نه شوئ، اوس چې زه کوم خبره کوم تاسو په دې باندې پوه شوئ، نو زه به یم چې بس ما خپل کار وکړم. الله سبحانه وتعالی مختصر آدم پیدا کړ علیه السلام، لومړنی شخصیت په دې پلانټ ارث باندې هغه پیدا کړ او ملایکو ته وی چې تاسو دته سجده وکړئ. صحیح ده؟ دې اومنه اعتراف آدم وکړي او سجدي والا باس ته نظم اعتراف آدم کې د آدم وجود تسلیم کې، د حق تسلیم کې، د برتری تسلیم شي، تسلیم کې دا خبره ملائکه تسلیم کړل. هغه خبره ملائکه دا هغه برتری تسلیم اعتراف آدم او آدم اومنه. دا خبره یاد لرئ، توجه وکړئ. آدم اومنه، ابلیس وینا انا خیر منهم، زه د ولې ټیټ شم، زه ولې سرندر شم، زه ولې د غوړه ومنم، زه ولې اعتراف وکم، زه د آدم اعتراف ولې وکم، زه د نه خیمه نه کوم اعتراف. غرور ابا واستكبر وکانه من الکافرین، شو د کافرانو انکار وکړ. اوس مونږ ته خدا ویل کېږي چې بس خبره ختم شي، دا باس ختم شو. باس ختم نه دی. اوس مولانا وحید الدین خان چې کومې نقطې لیکلي دي ډېر د کمال، هغه دا وایي چې روزانه دا عمل شروع دی. څنګه شروع دی؟ آدم بني تاسو چې تاسو آدم یې، آدم بچی یې که نه؟ د آدم بچی یې، نو یاد لرئ چې کله مالا خور راله، مالا مور مخې راله، دا آدم دی. دا څوک دی؟ دا آدم دی. مالا مې پلار مخې راغی، مالا یو بل کس مخې راغی، دا آدم دی. د ده په ما څه حقوق دي، هغه حق ته تسلیمېدل، دا سجده آدم دی. د آدم منل، آدم اعتراف وکړه. نو که فرض که کوم خلک د آدم حق مني، که فرض که د چا پټې ما سره دی، ما ول هغه ورکړه، نو دا حق ته زه سرنډر شم، ما د آدم حق ومنه. الله پاک وایي دا حق ومنه، دا حق منل د حکم ته د سجده کول دي. ما ومنه چې الله پاک وایي حق ومنه ده، نو ما ومنه، نو بیا به زه الله پاک ته سجده کوم. نو بیا د لیکلي چې هغه کس ساجد نشي کېدی د الله ته سجدې کوي که نه، چې کله د مخلوق حق ته نه سرنډر شوی. ما ته الله پاک وایي، ما اوس آیاتونه وي ستاسو په وړاندې، ما ته الله پاک وایي چې مخلوق مه وژنه، نفس مه وژنه، نفس انسان مه وژنه. نو اوس ګوره دې حکم ته سرنډر کېدل، دې حکم ته سجده کول دغه آدم ته، دغه بني آدم ته چې الله پاک ته وایي عبدالرازق مه وژنه، دې نه وجل دې الله پاک وایي مې قتل کوه، دې ته دې باندې زه عمل کوم، دې حکم ته زه سجده کوم. آدم اعتراف مې وکړو، دله مې عظمت ورکړو، نو که فرض که دې باندې زه عمل نه کوم، کوه سجدې کنه، حجونه کوه کنه. دا چې کوم دی نو اعتراف آدم به مونږ کوو، چې آدم به مونږ منو، یعنې حقوق په یو بل منو. دا په دې کې سبق دی. نو بیا محققین راوي چې کوم خلک اعتراف آدم کوي، د آدم وجود مني، لکه موږ نه منو کنه، زه تا بالکل منم، ځکه خو دې قتل کم کنه، ما ته الله پاک وایي مې قتلوه. دې حکم ته سرنډر کېدل، دې د الله پاک حکم وکړو چې دله حق ورکړه، دې مه خفه کوه، نرمه خبره وکړه، د قرآن باندې عمل وکړه. دا دې ته ما سرنډر شوم، سجده مې وکړله. خو که نه ټیټېږم، نو بیا هغه لیکلي چې هغه کس د الله ساجد نشي کېدی چې کوم د مخلوق حق ته هغه سرنډر شوي دي. دې کې زموږ دپاره دا سبق دی. نو دوه قسمه مخلوق شو، بعضې د فرښتو په لاره روان دي او زه قتل نه کوم، جي زه قتل نه کوم، نو زه قتل نه کوم، چې دې قتل نه کوي، دې چا په لاره روان دي؟ هلکه موږ اوس هم فرښته ده، د فرښتو په لاره روان دي. او څوک چې قتل کوي، څوک چې د بل حق نه مني، د آدم حق نه مني. ابلیس د آدم حق منلی، جواب راله راکې، ابلیس د آدم حق نو منلی. نو که انسانان هم د آدم حق نه مني، د بل آدم، دې د ابلیس په لارې روان. موږ دا فلان کې قسمه فرښته ده، نه دغه د فرښتو په لاره روان دي. نو الله دې وکړي چې مونږ د فرښتو دا رویې اختیار کړو چې الله پاک راته وایي سرنډر شي، آدم ومنې، باید چې مونږ دې آدم ومنو، د آدم دې مونږ ومنو، د بده مرغه مونږ د آدم حق نه منو. انسان ډېر محترم دی، یاد لرئ ډېر محترم دی. ځکه اخري خبره کوم، دا منځونه، دا حجونه، دا زکاتونه، دا چا لري دي؟ دا انسان لري دي. انسان دومره محترم دی، الله سبحانه وتعالی وایي بیماری په سفر کې زه روژه مه نیسه، فعدة من ایام اخر، خیر دی. ځکه چې ته اهم یې، ای انسانه ته دومره غوره زما په نظر کې چې روژه در راله، ته بیمار یې، ته په سفر کې، خیر دی موقوف یې که په نورو روزو کې پوره که سړیا. الله پاک تاسو دې رحم ته وګورئ، په ولاړه لمونځ نشي کولی، ښځه په ناسته وکړه، په اشارو وکړه. تاسو وګورئ دین کې څومره نرمي ده. دا ولې چې ته جمدې نو مونځ به وکړې که نه، چې ته جمدې نو ته به حج وکړې که نه، چې ته جمدې نو ته به روژه ونیسې که نه. دا ولې انسان محترم دی، انسان لوی دی.
ځکه الله سبحانه وتعالی دا انداز اختیار کړي. اعتراف آدم دا بکو. اعتراف آدم مطلب دا چې د آدم د بنی آدم حق په منو، دا موږ نه منو، کوه سجدې کوه. پیغمبر دا ویلي دي دا کس مفلس دی، زکاتونه هم کړي، حجونه هم کړي، هر څه به کړي وي، خو جهنم ته به ورځي ځکه چې آدم به خفه کړي، د آدم بچي به خفه کړي. الله دې وکړي چې موږ د آدم بچي خفا نکو. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.